منځ داسې دی چې دې لپاره اعلان دی. اذان مطلب اعلان، دسه اعلان چې د منځ ټیم داخل شو، منځ کوي حي علی الصلاه حي علی الفلاح. نو او یو ځل اعلان نه دی، پنځه منځونه دي، پنځه وخت اعلان دی لپاره بل اعلان. بل قران کې الله جل شانه د مؤمنانو صفات ذکر کړي او تلسم سپاره کې نو فرمایي والذین هم علی صلواتهم یحافظون، چې هغه خلک چې د خپل منځونو حفاظت کوي، نه چې صرف کوي، حفاظت کوي، نو اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، ودا خلق وارثان دي جنت الفردوس. بل د ایمان او عقیدې نه پس د ټول نزيات تاکیدی حکم د مزراغ. بل حضور علیہ السلام صرف داسې نه په مثالونو سره وضاحت کړي. رومانه مثال بخاری شریف کې راځي، حضور علیہ السلام صحابه او تپوس کې لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه 5 مرات هل تبقى من درنه شيء، چې د یو سړي په دروازه پنځه یو نهر جوړ د پاکو او دې کې پنځه ځله غسل کوي، دغه په بدن د ذخیره پاتې صحابه وي چې نه. حضور علیہ السلام فرمایي بس تکا د پنځو منځونو مثال دی. د دې په ذریعہ الله د انسان ګناهونه او د ګناهونو خیره سکه لري کوي. بل حضور علیہ السلام دویم مثال ورکړي د جمعې موسم دی، حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه حضور علیہ السلام سره مسند احمد کی روایت موجود دی. حضور علیہ السلام یو ونه دا وی سانګیونی او ریخ وی څنګه به حضور علیہ السلام فرمایل ای ابو ذر څنګه چې دا ونه په جمع کې د خپل پانی دین رج ختمي، یو سړی چې موږ کوي د الله د رضا لپاره د ګناهونو په الله جل شانه سره دا راځي. بل یو سړی یو موږ دا قصدن عمدن ولدي، رسول الله مبارک تردی فرمای فکانما وتر ماله واهله، وای ګویا چې د مالم تباشو اهل عیال تباشو. نو د یو موږ قضا کول حضور علیہ السلام د مال او د اهل عیال داغي د تباہی ذریعہ حضور علیہ السلام را ګرځول. بل دې تو ګور په حدیث کې راځي د بیلماز سړي حشر به الله فرعون حامان ابی ابن خلف سره، نو دا خو ویل کافران. نو څنګه چې اغه سر د الله حکم ته ټیټ نکو، نو دم د الله حکم ته صرف کته نکو، دا رکوع سجده ونکا، نو حشر وی هغه سړي وجه محدثین لیکل. بل اهمیت اندازې دي نو له چې ماشوم لا بالغ هم نه، رسول الله مبارک فرمایي کړي چې او کار نشي نو تاسو ورته منز اوخای د منز ورته وای، مونږ دا یو ټکی وی یو پریدوی د منز ورته وای، نه نه د منز ورته وای او منز ورته اوخای. نو موږ دې بچی ته دا منز مور پلار مور پلار به ال سي منز کول شي او په خپل سي منز کې داسې. نو تاسو خپل بچو ته د وو کارو په عمر کې د منز اوای منز ورته اوخای، او چې کله د لسو کالو شي بیا ور سره په منز پرې خودو سختي وکړي. نو د لسو کالو خو زموږ ستا په نسبت باندې ماشوم د شریعت کې ملا مکلف نه دي، خو نه چونکې دا منز کوم نه هم دي چې لسو کالو نه څنګه پابند، نو چې ماشوم والي کې د پابند کو دې بچته منز کې बचपन की 55 तक चलती है. माशूमवाली आदतونه بوډاواله پورې انسان نه راوځي. نو بیا ماشومان چې جمعه ترازی نو خامخا ورانه ورته نو دې کې هم ورسره نرمي دي. اوس یا ورګه ماشوم شریعت وای د او د نس دا پوشي او موز لرازي نو خامخا ورانه ماشوم سره تړلې نو بیا ورسره نرمي کې دا نه چې ستاسو سترګې او چغې आवाज درو او بس لاړ داسې باندې کې نرمي ورسره کې. بل حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه حضور علیہ السلام یو څو نصیحتونه کړو، پای کې یو څو وای شرک بنه کې اگر چې ستا بدن ټوکړي ټوکړي شي په اور باندې اوس وزولې شي، او دویم نمبر دا چې فرض مون بکسدن آمدن نه پرې ځکه چې څوک دا پرې دي د الله د زمین نه اوسي، د الله جل شانو د زمین نه اوسي. بل بخاری شریف کې حدیث ده چې کم عمل الله تدیر وخت نو حضور علیہ السلام فرمایي مستقبل وخت دا یو څو حدیثونه ما ذکر ورنه تدریب دا ور مکمل دا کتاب په مزمانه الركن الثاني نماز او مسائل نماز، او دا وړو کې کتاب دی هغه کتابونه په دې باندې نماز اهم ترین عبادت دی. اوس د موز الفاظ نو باندې او دا غي ترجمه ورسري کوم مسائل لازم ان شاء الله بنوکو زبویم تاسو برابر سي وي مستسره ادري بالکل نه بودري بهتر دا چې دا خپل بالکل نه څه تکلیف وی عذر بنا جدا خبر سړی بیا ادري دې شهر راغلا خو لیکن که تکلیف نه نو بالکل نه بودري. وړو کې کتاب دې نماز سنت के मुताबिक पढ़े, नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़े तो मुफ्त
پکار د چې هر چا سړي اوس نن سبا په پی ډی اف کې می په موبایل کې می مستسړې ودرېږي نو اول سوي تکبیر وایي تکبیر مطلب الله اکبر وی الله اکبر الاغه لفظ دی چې په دې سره زما استاد مسلمان د ژوند آغاز شوی موت چې پیدا شنو په وخت کې راته دغه چغه باندې شوی او دا الله اکبر په موږ کې بار بار دی چې دا الله اکبر لفظ مو سره او ترجمه مسلو وای الله اکبر الله د ټولنا الوی مون اوس موږ کې وایو الله اکبر اوس بار بار وایو رکوع لزو سجدي لزو ولیکن صرف پخلوي ترجمه کوم فکر می الله سنت وی چې اذان کې کې سلور ځل کې ویل کی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله سلور کنج دنیا دا د سلور سيزونو د دنیا جوړه ده اورنا وبونا خورنا هوانا د دې سلور وانه طاقتونو د الله طاقت وجود دی د الله طاقت سره وجود دی نو چې اوس ستاسو د دنیا مسائل دي او تراشی او ترجمه دې زدي او دې تخپامم کې الله اکبر نو بس تا غمونه بس پوښ شو چې دا الله جل شانو ذات د ما د مسلو ډېر وی دي استاد مسلې ډېر وړي وړي د الله ذات ډېر وی دي چې تمنځو کې استاد د الله جل شانو په ذات باندې باور او توکل او زیات شي ګور نو بل دا لفظ الله پوروي کله چې د الله د نوم نمخ کې زور یا پیش راشي دا په ټکه خلوي الله بنوي الله یو دې کنه الله اکبر دا غلط دی الله اکبر بل تقریبا 93% خلق دا لفظ غلط وي څنګه غلط وي په عربی کې الف نتریا چې کوم حروف دي په دې کو ګورئ نو قاف کاف غټ قاف لری کاف غاف ورګی نشته په پښتو کې غاف شته په اردو کې شته مو اگای وایو کنه اگای کې غاف دی دا په عربی کې نشته اوس مون الله اکبر کې غاف وایي الله اکبر اکبر خو نه دی مون پښتو کې څنګه وایي محمد اکبر او ګل اکبر دغه غاف دې کې نشته کاف دی لږ به صحوه الله اکبر الله د ټول نبی دی بیا ورپسې ثنا سبحانك اللهم دا الله صفات وي سبحانك اللهم باقي د تعالی رہے الله وبحمدك ثنا د تعالی رہے الله وتبارك اسمك او مبارک دی لوستا وتعالى جدك او وی دې شانستا ولا اله غيرك نشته بل اله بغیر ستانه وګوره الله اکبر چې وی د ترجمه دې سوچ کړه نو نن نفس اکبر غاف مو اکبر لګي سخت ویا که یو سړی وي زما الفاظ سم شي الف نتریا په حروف یو کاری سره کینه یو استاد سره کینه دا زدکا بس بیا به آسان شي بیا سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك دا غلط لفظ دی وبحمدك ضرب وی ځکه وبحمدك ثنا د تعالی رہے الله او دی کا چې وي دی په عربی کې چرته وي چې تا دلته دی کا وي خدای مکه معنی غلط شو چې چرته دی تعالی باندې معنی غلط شو بیا وتبارك اسمك لنبوي وتبارك اسمك څنګه چې سکول کې په طرز وي نو وتبارك اسمك نه اسمك وتعالى دبو دي وتعالى جدك جدك نه جدك لنبوي ولا اله غيره دا الفاظ چې یو ځل ووري او بیا په دې پریکټس کوي دې مونږ ناس کېدل او راوي نو په دې باندې مشرنيږي چې لکه زما مونږ زورو مو دې کې بغلطي روزي نه نو خدای دې نه بهتره ده چې غلط موږ کې یو ځل ووري غلطي وتی نو ذکر کې څه شرم نه دی پکا رسول الله مبارک مجلس تبع مشران مراتب مشران مراتب او دین بیز قبول دا الفاظ بس یو څه بیا روزانه د سیدل له ورسره الله اکبر الله د ټول نبی دی سبحانك اللهم باقي د تعالی اے الله وبحمدك او ثنا د تعالی اے الله وتبارك اسمك او مبارک دی نومستا وتعالى جدك او وی دې شانستا
वला इलाहा गैरुक, निश्तबल इलाह बगैर स्थान। दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अल्लिमना अल कुरान वस सुन्नह, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या